بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. نو مخکې سبق کې منګه دا خبره شروع کړې و چې د واو د جمله حالیه وي یا حال وي نو په کوم ځای کې واو حالیه راوړل دي په کوم ځای کې واو حالیه راوړل ناجایز دي په کوم ځای کې صرف ضمیر راوړل دي په کوم ځای کې واو او ضمیر دواړه راوړل دي نو په دې باره کې مونږه په تیر سبق کې دا خبره کړې وه چې اصل په حال منتقله کې دا خبره ده چې دا به بغیر د واو نه وي او د هغې وجه دا ده چې دا حال د خپل ذل حال دپاره داسې دی لکه خبر د مبتدا دپاره او داسې دی لکه صفت د موصوف دپاره څنګه چې د مبتدا او د خبر په منځ کې او څنګه چې د موصوف او د صفت په منځ کې واو نه راوړلی کېږي نو دغه شان دلته هم واو به نه راوړلی کېږي خو که چېرته دا جمله منتقله دا حال دا جمله دا حالیه دا جمله ولکه حال منتقله که چېرته جمله وه نو جمله چونکه مستقل به نفسه وي او د دې نه ما قبل سره تعلق نه وي او د ذل حال او د حلق الزوبل سره تعلق پکار دی دغه ربط راوستلو د پاره تعلق جوړول د پاره واو حالیه راوړل ضروری دي په هر جمله کې خالي بیا دا وای کچرتا هرغه جمله چې هغه حال واقع وو هرغه جمله چې حال واقع وو نو جمله چونکه مستقل به نفسي وي د خپل ما قبل سره تعلق نه وي او د حال چې نه د ذل حال سره تعلق وي نه دي تعلق جوړولو لپاره دغه ضروری دی واو راوړل ضروری دي مګر کچرته د جمله حالیه دا جمله حالیه کچرته دي سوا چې بدی کې د ضمیر د ذل د ضمیر بګنو چې ذل حال طرف ته راځي نو بیا به واو راوړل ضروری چې ربط پیدا شي او کدا جمله حالیه مضارع مثبته وا مضارع مثبته وا مطلب دا کنه یعنی دا چې جمله حالیه و چې په شروع کې مضارع راغلی و په شروع کې مضارع راغلی و نو الته کې حال نه راوړل کېږي الته کې حال نو اوس په نن سبق کې به منګه د دې وجه بیانو درې به وجه بیانو چې لکه کله جمله حالیه داسې جمله کله چې داسې جمله حال واقع شي چې دا په شروع کې مضارع مثبت راغلی وي نو په دې کې به واو نه راوړل کېږي ولی به واو نه راوړل کېږي نو وایي چې دغه جمله کومه چې حال واقع شي دا به جمله اسمیه وي یا به جمله فعلیه وي که جمله فعلیه وي او فعل مضارع وي پکې جمله فعلیه وي او په شروع کې فعل مضارع راغلی وي نو بیا واو داخلول چې دا ممنوع دي ولی ځکه وای اصل په حال کې حال مفرده ده یو حال مفرده حال جمله حال مفرده دي ته ویل کېږي چې هغه یو لفظ وي یعنی اسم فاعل وي اسم مفعول وي دته نو دغه چې دی کنه اصل په اعراب کې چونکی مفرد ده نو اصل کې حال مفرد وي جمله نه واقع کیږي اصل کې په جمله حال کې دا خبره ده چې دا بسوي مفرد به وي او دغه مفرد دغه حال مفرده دا دلالت کوي په حاصلولو د دسي صفت باندې چې هغه صفت غیر ثابت وي او مقترن وي غیر ثابت مطلب دا دی چې لکه په همیشوالي باندې دلالت نه کوي غیر ثابت چې په همیشوالي باندې دلالت لکه ته جاء زید راکبا کنه نو دلته کې د دې معنی خدای چې ما زید راغی په داسې حال کې چې له سورو نو دا سورې دلی په هم حالتونو کې نه دي بلکې صرف دراتلو په حالت کې د سور ده په نور حالتونو کې نه نه دا غیر ثابت دی غیر ثابت دی ته لګي واڅ په معنی غیر ثابت څه ته لګي چې هغه همیشه لپاره نه وي او مقارن وي د دې سره مقارن مطلب دا چې د دې د دې دوانو زمانہ د حال او د ذل حال زمانہ به وي لکه ته چې ازیدون راکبا نو د رکوب د دې مجیئت سره د راتللو زمانه یو ده چې د زید په داسې حال کې راغلی دی چې په کم حال کې چې دی سورو پوه شوې مې معنی ها نو اصل په حال کې دا خبره چې حال مفرده وي او حال مفرده چې دا غیر ثابت وي غیر ثابت وي او مقارن وي او کله چې فعل مضارع نو په فعل مضارع کوم دا خبره چې فعل مضارع غیر ثابت وي لکه چې په لکه په تجدد باندې دلالت کوي او فعل مضارع جن نه دا هم لکه مقارن وي د دې سره نو کم سیس چې د حال مفرده په ځای باندې راځي نو د حال مفرده کې لکه واو نه راوړل کېږي نو په دغه جملې په شروع کې و محال نه راوړل کېږي
لکه پوه شو مې باندې خدای په لږ اوس وایي چې وروره په دې کې نظر دی یار دا خبره چې نن دا لکه ته چې دا مقارن دی سره نو دا خبره صحیح نه ده نو صحیح سره نو چې صحیح دا ده چې لکه دا مضارع چونکې د اسم فاعل سره مشابهت وي لفظا او معنا د فعل مضارع له چا سره مشابهت وي او د اسم فاعل چې کله لکه حال د اسم فاعل په صورت کې وي نو بری کو واو نه راوړل کېږي نو بری جمله مضارع مثبته کې مصبهم واو نه راوړل کېږي اعتراض جواب په کو د خیر سره والا عطف ته په ما قبل باندې وان خلت یا اصل کې د سره وان لم تقل الجمله الحاليه عن ضمير صاحبها کچرت جمله حاليه د ضمیر د ذل حال نه وی خالی فان كانت فعليه کچرت د جمله فعليه وي جمله فعليه وي او فعليه هم د فعليه جو الفعل المضارع مثبت او فعل چې دا فعل مضارع وي مثبت وي نو امتناع دخولها نو دا واو داخلي دل چې دا سری ممتنع دي لکه الله تعالی قول دی ولا تمنن تستكثر ولا تمنن او ته احسان مکوا په داسې حال کې چې تاسو غواړي کثرت غواړي اراده د کثرت کې الا تعطي مور کوا حال کونی کا په داسې حال کې چې ته تعد ما تعطيه كثيرا چې تشمار یې هغه چې دا ورکه چې دا ډیر بشي نو دلته ولا تمنن چې دا کنه تستكثر دا تستكثر جمله حالیه ده او دا مصدره ده مضارع مثبت ده نو پکې واو نه راوړل شوی پوه شو مې باندې و چې مضارع مثبت وي او جمله حالیه وي نو په دې کې واو نه راوړل کېږي دا یو وجه خي لان الاصل في الحال هي الحال المفرده ځکه اصل په حال کې حال مفرده ده حال مفرده یعنی چې جمله نه وي بلکې سوي مفرد وي او اصل په حال کې ولې مفرده ده ویلي عراقه المفرد في الاعراب ځکه اصل په اعراب ورکول کې هغه مفرد ده یعنی اعراب مفرد ته ورکول کېږي جمله ته نه ورکول کېږي وتطفل الجمله عليه او دا جمله فعلی یعنی دا اثر اورل کېږي لوقوعها موقعه چې دا د قائم مقام د بده باندې راغله وهي او دا حال مفرده تدل على حصول صفه غير ثابته مقارن دا ولو تدل على حصول صفه غير ثابته مقارن چې دا حال مفرده دلالت کوي په حاصلول د صفت باندې صفت څه ته وایي ای معنی قائم بالغیر یعنی هغه معنی چې قائم بالغیر وي قائم بالغیر یعنی بل چا څه باندې قائم وي ولی ځکه چې دا حال لانها ځکه دا حال راځي لبيان هيئه التي عليها الفاعل والمفعول دا پاره د بیان د هيئت د هغه حالت کم چې په فاعل باندې په مفعول باندې ول هيئه معنی قائم بالغیر او هيئت دا معنی قائم بالغیر وي غیر ثابتین دا حال کم چې صفت واقع وي حال مفرده چې صفت واقع دا غیر ثابت وي غیر ثابت څه ته ویل کېږي چې د خپل صاحب نه جدا کېږي چې د خپل صاحب نه لکه دا جاني زيتون راکبن مثال بدل کې ساتي لان الكلام في الحال المنتقله ذکر کلام په حال منتقله کې مقارن معنی سره چې د دوانو د معنی به یو د دوانو د معنی به سوي مقارن لما جعلت الحال قيدا له ذکر چې دا حال قید وي دغه عامل د پاره قید وي سره پاره دا عامل د پاره جاء زيد راكبا عامل بګی څه شی جاء فعل لګنا جاء فعل نو دې جاء د جاء او د رکوبو د مجيء او د راتلو زمانه سره لان الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها ځکه غرض د حالنا هغه خاص کول د مضمون د عامل دی به وقت اصول مضمون الحال په وخت بیان ما تاسو په سم دا خبر وکړه چې د حال او د ذل حال د عامل د زمانه وي بس وهذا معنى المقارنه وهو المضارع المثبت كذلك او دا مضارع مثبت هم د قشان دی و اصل په حال کې دا خبره ده چې حال به مفرد وي او صفت به وي غیر ثابت به وي او مقارن به وي پوه شو به معنی او مضارع مثبت کې چونکه هم دا خبرې دي نو په حال مفرده کې واو نه راځي نو په مضارع مثبت کې به واو اوس به موږ څه خبره کوو چې موږ په مضارع مثبت کې دا خبره ثابتو چې صفت پکې شته کې نشته او مقارن پکې مقارنت پکې شته کې نشته او غیر ثابت ده کنه پوه شو وكذلك وهو كذلك او دا فعل مضارع مثبت هم د قشنده څنګه د قشنده اي دال يعني دلالت على حصول صفه غیر ثابته مقارن چې دلالت په حاصلول د صفت باندې چې غیر ثابت او مقارن دي لما جعل قيدا له جدا ګرځي قید لري لپاره پشان د حال مفرده فهمتني علواو فيه انه ممتنع دی واو راتل په مضارع مثبت کې کما في المفرده اما لحصوله وسوي کنه چې لکه دا حاصل دل ولې
اي دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة چې مضارع مثبت په داسې صفت باندې نه چې غیر ثابت وي ولې فلكونه فعلا ځکه چې مضارع مثبت دا سره فعل او فيدل على التجدد وعدم الثبوت او دا فعل نه دلالت په تجدد او بعد ثبوت باندې لکه پوه شو مې ته وخت وی کنه او مثبت ته چې مثبت دی لکه مضارع مثبت ده فيدل على الحصول نو دلالت په څه باندې په حصول باندې واما المقارنه او مقارنه چې ودا ولې فلكونه مضارعا ځکه چې دا سره مضارع ده فيسلو للحال كما يسلو للاستقبال واذا سره يده حل لري لکه څنګه چې د استقبال لپاره لري هو لکه په دې مقارنت په خبره کې چې نه دا وایي چې نقطه وا نو وفيه نظر په دې کې چې نه سره نظر ده ولی لان الحال ځکه وي هغه حال په کوم باندې چې مضارع دلالت کوي نه زمانه تکلم دا زمانه تکلم صحیح چې لکه دا فعل ماضی اخرنی جز او دا فعل مستقبل اولنی جز واښو به معنی او دا جرندانی وي او منګه چې کومه دغه وایو حال وایو کنه ناغه دغه حال نه لري او منګ وایو چې حال او دما ذل حال د عامل زمانه با یو وي او دلته کې پر مضارع په کوم حال باندې نه دغه حال نه لکه پوه شو به معنی نو دی و چې په دې کې لکه ستاره خبره غلطه نو صحیح سره نه دی و چې صحیح خبره را ده چې دا مضارع مثبت د اسم فاعل سره مشابهت لري پس سره د اسم فاعل سره او د اسم فاعل چې کله حال واقع نو پرې کې واو راځي جو پرې کې به هم واو وفي نظر لأن الحال الذي يدل عليه المضارع ذكر حال دلالة باي باي مضارع زمانه تكلم ده وحقيقته حقيقة أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل او حقیقت دې چې دا اجزا دي چې د ماضي د اخر سره یوځای وي او د مستقبل د اول سره والحال التي نحن بصددها او هغه حال چې موږ دغه درپیو يجب ان تكون مقارنه نو واجب دي چې دغه زمانه به مقاربي د زمانه د وقوع د مضمون فعل سره کوم چې مقید فعل سره ماضيا كان او حالا او مستقبلا فلا دخل للمضارعه في المقارنه نو د مضارع په مقارنه کې صدق نشته فالاولى نو غره دا د دې نه خپل څه جواب کوي چې غره دا چې د سو ان يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت چې دا مضارع مثبت کې دا ورته ځکه ممتنع دي بانه على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى چې د لفظ په اعتبار سره د فعل مضارع سره مشابهت ده معنا په اعتبار سره هم لګره فعل وزن په اعتبار سره څنګه لگا دغه څنګه چې فعل مضارع چې نه دا چار حرفي ده دغه شان د اسم فاعل هم سره چار حرفي ده دا لکه څنګه چې اسم فاعل په دې کې درې متحرک دي یو پکې ساکن دي دغه شان د په فعل مضارع کې هم درې په یضربو په ضاربون کې په یضربو کې هم درې متحرک یو پکې سره ساکن دي څنګه چې فعل مضارع د دې په خبره باندې لام راوړل ضروری دي لام راوړل کېږي لام تاکید راوړل کېږي دغه شان د اسم فاعل په خبر باندې هم په اسم فاعل باندې هم تاکید راوړل کېږي او لکه څنګه چې په فعل مضارع په حال او په استقبال باندې دلالت کوي دغه شان د اسم فاعل عمل کول لپاره شرط هم دی چې دا په حال او استقبال باندې دلالت کوي څنګه چې اسم فاعل معرب دی دغه شان په فعل مضارع هم سوي او مضارع ته مضارع وي هم د دې وجه نه چې دا د اسم فاعل سره سره مشابهت لري نو دې نه خبره معلومه شو چې مضارع مثبت وي جمله حالیه چې مضارع مثبت وي نو په دې باندې واو نه راوړل کېږي نو هغه خبر د دوه درې مثالونه وخما چې جمله حالیه و پکې واو وي دا جمله حالیه و پکې مضارع مثبت وي او واو و پکې سي راوړل کېږي نو ته ویل اول مونږ ته وخه بیا به جواب درکم واما ما جاء من نحو هغه چراغلی دي د قول د بعض عربنا قمت واسك وجهه قمت زولاړم په داسې حال کې چې ما دا غدا په مخ مو ولا په سپېړو باندې وهو واسك وجهه نو ګوره واسك وجهه دا جمله حالیه ده مضارع مثبت تا کنه تعالی خو پکار دا چې واو دې پکې نه راوړې واسك وجهه کو واوستله هغه پوه شوي دا زبل وایا وقوله فلما خشيت ازافيرهم نجوت وارعنهم مالكا فلما خشيت ازافيرهم کله چې وزره دې خپل مد مقابل اصلحون ويري لما نو نجوت ځان می تخلاص کو په داسې حال کې وارعنهم مالكا چې مالک مو سره غاڼه کې خودو نو وګورل لګو وارعنهم مالكا دا چې نه دا جمله حالیه ده مضارع ده مثبت ده طلب کړو چې و دې پکې نه راوړل و دې پکې راوړل نو دا ما جواب ووري کنه ها فقيله نو چا ویلي دي کنه دو جواب لري دي یو جواب خدا له چې دلته کې دا ښکاری خدا چې دا فعل مضارع ده خدا فعل مضارع نه ده دلته کې مبتدا پکې محذوفه ده
مبتدا پکې سره چې مبتدا پکې محذوفه شولا نو دا جمله فعلی مضارع جمله حالیه فعل مضارع نه شولا بلکې دا جمله اسمیه شولا او د جمله اسمیه په شروع کې خو ورتلې شي کنه ولکه بل جواب ویدار کنه مروره چې لکه دا اولنې به موږ قوم ته واسو کو جو دا شاذ ده او دا دویم چې نه پرې کې ضرورت شدید وجه نه ورغله هلکه پوه شوي فقيلا ویل شي انما جاز الواو چې جائز دی واو فی المضارع المثبت الواقع حالا فدا سال چې واقع به حال على اعتبار حذف المبتدا په اعتبار د مبتدا په حذف کېدو باندې اذا تكون الجمله اسميه دی جمله بسوي اسميه اي وانا اسقكم اصل کې دي څه قمت وانا اسقكم نو قمت چې وي وانا اسقكم جو انا مبتدا واسقكم جمله ولا خبر شو مبتدا خبر جمله اسميه خبريه نو لکه جمله حاليه جمله اسميه جمله فعليه مضارع مثبت نه ده هلکه پوه شوي او دا بل چې فلما خشيت اظافرهم نجوت وانا ارهنهم مالكا اصل کې دي نو جمله اسميه ودا ځان جوړه ودا نه کما في قوله تعالى وكلمات اذنني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم تاسو مال ولي تکلیف راکوي حال دا چې تاسو ته پته چې زه الله تعالی رسول یم نو بلګي اي وانتم قد تعلمون اصل کې دي وانتم قد تعلمون نو دلته کې قد تعلمون مکه مبتدا محذوفه ده واښو به باندې وقيل او چا به دا ویلي دي چې الاصل قمت واسوق وجه شاذ دا اقوم دا غلا ولې مثال نه واسوق دا شاذ ده والثاني اين جود وارانهم دا دیم دا ضرورتا یعنی ضرورت شهري دی نه شوی وقال عبد القاهر رحمت الله علیه په دریم جواب ورکړل امام عبد القاهر رحمت الله علیه فرمای چې دلته په دې صورتونو کې دا واو چې نه کنه قند واسوق وجهو په دې کې دا واو او په بل مثال کې دا واو دا لکه سره واو حالیه دی نو بلکې دا سره واو عاطفه ده او سره عاطفه ده دلته دا مضارع په معنا د ماضی ده لکه مونږ ویلو کنه چې کله کله دا یو حالت ستا خوخي دای په ځل کې دراوړو د پاره لکه فعل مضارع استعماليږي کار مخکې شوی نو دی وای چې لره تقول مال د مزر اکړي لکه چې کار مخکې شوی دی او مال لکه فعل مضارع استعمال کړ گویا چې وسیم زاغې نه ما پوه شو مې معنی او لکه مالک چې مو سره غاڼه پرې خودل لري او مالک می دشمن د پرې خودل لري دا کار خو پوخا شوی دی خو دې مزیدار کار دی لکه زه وسوم بیانوم نه دلته کې دا مضارع په معنا د څه معنی ده ټیک ته جو بیا خبره ختم وقال عبد القاهر رحمت الله علیه فرمای هي الواو فيهما للعطف لا للحال چې به دوه مثالونه کې دا واو عاطفه د حال لپاره نه لري وليس المعنى د دې معنی دا نه قمت ساکن وجهه چې زه ولانو په داسې حال کې جما دغه مخ وو ونجوت راهن المالک او د دې معنی دا نه چې ما نجات ورکو په داسې حال کې چې هغه مالک ما ران کې خودون کوم بل مضارع په معنی الماضي بلکې دلته دا مضارع په معنی د سره اصل کې دې قمت وسککت ونجوت وراهنت اصل کې دې قمت وسککت پوه شئ او دلته کې ویلا او نجوت ورهنت نه یعنی فعل ماضی ده جمله حالیه فعل ماضی ده نو ولی له خدا مضارع استعمال کړی دا نو عدل عن لفظ الماضي الى المضارع دا ماضی نه مضارع ته وړي لولې حکایه للحال الماضيه چې دا غتیر شوی حال حکایت بیانې معنی دا ده ان يفرض ما كان في زمان الماضي چې فرض کړی چې په زمان ماضي کې دا واقعا په هغه زمان ويعبر عنه بلفظ المضارع هغه پوه شو به معنی نو دا موږ چې کله جمله حالیه مضارع مثبت وینو په شروع کې بواو راوړل ممتنع وي او وجوه لګنه ودا چې کله جمله حالیه فعل مضارع منفي وي نو پای کې بواو راوړیو کنه راوړي نه ان شاء الله سبب وایي پوه شو